السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل تاسو دې شي الله کور محترم ټول څومره خلک دي ماشاءالله. الله رب عزت متوجي دي او ما ویل چیر دا منظر دی خلکو ته مور وخیمه خلک یې موي الله رحمت وريږي او بالکل د بیت الله په خوا دا د دعا د قبولیت غړی ځکه چې کله چې الله رب عزت مخلوقات نه راضي شي الله ته خپل رحمت راوړي او دا باران وريږي د بیت الله په خوا ماشاءالله وګورئ دا منظر ناشنا منظر دی ښایسته ماشاءالله او الله کریم کور هغې په دیدار باندې خپلې سترګې مړې کړي څومره چې کتو والا دي ټولو ته الله رب العزت طرف بارگاہ کی موږ دعا کو چې الله د هغې ستاسو زړه څومره حاجتونه یې الله دې پوره کړي څومره کتونکي چې دي ویډیو چې ګوري الله رب العزت کې د دې کعبه په خاطر باندې باران ورېږي او الله دې ستاسو زړونه او ارمانونه پوره کړي دعا بالکل د قبولیت غړی دي باران ورېږي او د الله رب العزت کور بالکل مخامخ او الله دې تاسو بار بار راوستي کړي کوم کسان چې دعا لپاره درخواست کوي الله دې زړه حاجتونه پوره کړي باران ورېږي او د الله پاک کور بالکل نږدې دی تاسو نه ماشاءالله او په دې ښایسته رحمت کې خلک لګیا دي طواف کوي ماشاءالله دا بالکل براه راست تاسو ته وښایو سترګې په دې باندې خبرې کوي د الله په دې کور باندې تاسو یې ویډیو ته ګورئ دا داسې دی لکه تاسو براه راست د الله کور ته ګورئ بالکل تاسو ته براه راست مې ښایي او په دې وخت چې کومه دعا سړی غواړي الله یې دعا قبلوي څومره مسافر دي الله دې ټول مسافرین په عافیت سره خلاص کړي په ډکو منګولو الله کور ته بوتلی که او چې څوک بیماران دي الله دې ورته شفا ورکړي او د چا نور څه حاجتونه یي د چا چې څومره حاجتونه دي او دا کس دی الله زموږ ټول حفاظت کوي او دا سترګې یخې کوي سترګې یخې کوي د الله په کور باندې باران ورېږي باران ناشنا خوند کوي او بهترین او الله رب العزت ستاسو اولاد هم کامیاب کړي او ستاسو دی الله رب العزت ورونه او خویندې ورېرونه او خوریونه ټول الله کامیاب کړي او هر قسمه شرونه دی الله ستاسو حفاظت وکړي ماشاءالله وګورئ تاسو او دغه دا تاسو وایئ چې یاره ما پکې لږ ساعت لوړی ما پکې لږ ساعت لوړی نه سره خو دا دې کې یو کار دی چې دا څوک غواړي الله یې هغه له ورکوي تر فرشته څوک چې غواړي که نه نو دا به تاسو ته یو ناشنا نسخه درښیم د کعبې د زیارت اوس دا باران لږ ودرېدو زه ورنږدې کېږم ورته نور هم ښه باران ودرېدو لږ لږ د کعبې د زیارت یو ناشنا نسخه در درښیمه دا ډېره اهمه دغه دی دا نسخه ده دا لږه واورئ په خصوصیت سره څوک چې د بیت الله زیارت کول غواړي او د الله د نبي زیارت کول غواړي نو زما نه واورئ او حج کول غواړي او روپۍ وس یې نه کېږي
د یوې دمړۍ وسه هم نه کېږي او هغه وایي چې بھائی زه حج د بیت الله وکړم او زه د الله د دې کور نه تاو راتاو شمه، نو د هغې دپاره نسخه واورئ، اشنا نسخه چې چل به وکړئ چې ځان له به یو ډبې پیدا کوي، په هغې باندې به د پاسه ولیکئ حج او هره ورځ 10 روپۍ او 15 روپۍ دا به هغې ته ورچوئ. یو خو دا ده چې په سره که ما دعا وکړه چې الله پاک ما در ولي که نه، یو د هغې دپاره عملي کار وکړي، عملي صحیح شو جي. نو 10 روپۍ به هره ورځ ورچوئ، 100 به ورچوئ او بیا به هره ورځ 2 رکعات صلات الحاجت کوئ چې یا الله په ما باندې د خپل کور ولدی کړي او یاره داسې به دې راګاګیر کړي ورته داسې چې ته به حریان شي، داسې به دې راګاګیر کړي که نه چې د یو ناشنا انداز کې به دې الله دې ښایسته ځګون له راوستی چې دا وګوره یې شاقان دي چې تاویږي په دې کې دا ټول څه سوی څه باچایان او عرب پتیان خلک دی، دا غریبانه خلک راغلی دی، الله پاک راوستی دي لکه دیو د الله نه غوښتل او چا چې لبیک ویلی دی نو الله پاک هغه خلک دلته کې راوستی دي. نو ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې ځان له نن نه ډبي پیدا کړي، ډبي او هغه ډبی کېدی پټ په هغې باندې پاس ولیکئ حج او عمره او د هغې لپاره د پیسو جمعواري شروع کوي. بس بیا به دې ته الله نه ګوري، ستا تړپ ته به الله ګوري، تا به راوچتئ، بلکل ستا تړپ ته به الله ګوري او الله به دې راوچتئ. دا تاسو وګورئ نه ماشاءالله. او بس زه اوس د شی کومه چې اوس تاسو دغه وکړئ، دا سره مې دې ویډیو ته ګورئ او زه به دغه وکړم، زه به طواف وکړم ښه. او دا څومره کسان چې ټولو ته اوس دعاګانې کوم، خصوصي دعاګانې ټولو ته کوم انشاءالله. صحیح شو؟ ټولو ته خصوصي دعاګانې اوس کوم انشاءالله تعالی. ایو پکې وایي شیاطین پکې ووله، یاره شیطان داسې په لاسان نشي راښکاره کېدی، دلته دغه دی دا وشتلی هم دی او داسې مشتلی دی په چترو په چپلو باندې سم په ساته هم پې کړلو. صحیح شو انشاءالله تعالی. ښه دا شعیب دی ترځیا بس ولم انشاءالله ښه کمل. او زه خو یم چې په کیکونه وله دا ککری هم ووایم خو دا چې بس ښکار یې نه نو حرام چقی او د خپل ملک لپاره پکې دعا وکړئ او فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا وکړئ، الله د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي او زموږ په ملک باندې الله پاک ښایسته نیک صالح حکمران راوستی کړي، فاسق فاجر نه دی الله زموږ د ملک حفاظت وکړي او چې کوم حکمران الله پاک تا ته خوښ دی، صادق دی، امین دی، غل او ډاکو نه دی، نیک دی او د دې ملک خیرخوا دی، الله د دې کعبې په خاطر باندې هغه زموږ په پاکستان باندې راوستی کړي او کومه چې غلط خلک دي هغه غله دي، ډاکوان دي او یا الله پاکه هغه صرف او صرف د کرسۍ دپاره د هغو مقصد صرف کرسۍ ده او د ملک څه کار نشته، صرف وایي چې باید موږ ته کرسۍ میلاو شي. نو الله پاکه د دې کعبې په خاطر باندې ورته هدایت وکړي، که هدایت یې په ازل کې نه وي الله زموږ دا ملک دغه ډاکوانو فاسقانو فاجرانو او منحوسانو مکمل محفوظ کړي الله. یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړي، نیک او صالح حکمران د نه غواړو الله. الیکشن نه روان دی خدایا د دې بیت الله په خاطر باندې دا رحمت د باران دا رحمت وریږي ناشنا خوند کوي یا الله. د دې کعبې په خاطر ستانه سوال کوم یا الله، ای د قدرتونو مالکه نیک او صالح حکمران چې ستا خوښ دی زمونږ پکې خیر دی، زمونږ د ملک ډېر مالامال دی، د دې کعبې په خاطر دنه سوال کوم خدایا چې زمونږ په دې ملک باندې حقه حکمران راوستی کړي یا الله، حقه حکمران راوستی کړي زموږ د ملک پکې خیر او یا الله زموږ د مسلمانانو پکې خیر یا الله، د فاسقانو فاجرانو غلو او ډاکوانو او یا الله پاک د ظالمانو جابرانو نه زموږ د ملک حفاظت وکړي خدایا. زموږ د ملک د ظالم او جابر حکمران نه مکمل محفوظ کړي یا الله. د دې کعبې په خاطر باندې ټول امین وایي ښه. او ډېر ناشنا دعا مې په داسې ځای کې شروع کړله چې یا الله په پاکستان باندې عادل نیک حکمران راوستی کړي خدایا. د فاسق او فاجر او د غلطو خلکو نه زموږ د ملک حفاظت وکړي خدایا. چې کوم خلک د کرسۍ دپاره لګیا دي او صرف یعنی د خپل هوس څه کار دی
او وای چې بای موږ صرف کرسۍ ملاو شي د ملک څخه کار نشته. یا الله د دې کعبه په خاطر باران وریږستانه سوال کوم. یا الله زما دا سوال قبول کړه خدایا. یا الله دا سوال مې قبول کړه دغه فاسق فاجر حکمرانانو دغه غلو د ډاکوانو او د غلطو خلکو نه. یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړه. یا الله زموږ ملک جوړ کړه. یا الله دا څومره مسافر راغلي دي ډېرې ډکې دي په دې روږ ځای نشته. خدای ټول مسافر کامیاب کړي. الله ټول مسافر کامیاب کړي. زموږ ملک جوړ کړي. یا الله زموږ په ملک باندې چې کومه مافیا مسلط ته او هغه مطلب دا چې دا ملک تباه کوي او خوري ستاره دې ښایسته کور په توپیل باندې ستاره سوال کوم په دې کعبه کې په دې صحن کې. یا الله مرا سوال قبول کړي او یا الله زموږ ملک حفاظت وکړي. یا الله زموږ ملک حفاظت وکړي. یا الله ظالمانو جابرانو زموږ ملک حفاظت د ظالمانو جابرانو زموږ ملک حفاظت د ظالمانو جابرانو زموږ ملک حفاظت وکړي. یا الله زموږ ملک حفاظت وکړي. او دا کومه کسان چې دا ویډیو وکړه عمره خلاص ټول په امین وای او ټول په دعا وای ها او بس اوس خپل دغه ختموم او ثواب شروع کوم او نور دعاګانې کوم ان شاء الله تعالی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.